अस्सलामुअलैकुम څنګه چې تاسو ته پته را چې مونږه پروتین شروع کړی دی سم په کې چې کوم نه دینه مخکې مونږه پروتین ډیسکس کړ چې دا پروتین چې کوم نه مونږه څه شی دی نن چې مونږه په پروتین کې کوم ټاپک دی هغه دی مونږه سا لیول اف ارګنایزیشن ان پروتین او دا چې کوم نه مونږه سا دویم نمبر چپټر دی چې دا غینه مونږه دی بایولوژیکل مالیکول نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه دی مونږه سا لیول اف ارګنایزیشن ان پروتین مطلب دا لګرا چې د پروتین چې کوم نه مونږه څومره لیول دي دا پروتین چې کوم نه مونږه په څومره لیول کې چې کوم نه ارینج کړی دی په څومره لیول کې مونږ کوم نه ارګنایز کړی دی نو پروتین چې کوم نه دا مونږه په څلورو لیولو کې چې کوم نه ارګنایز کړی دی ارینج کړی دی چې کوم باندې دی مونږه سا primary structure of protein دویم بګی دی مونږه secondary structure of protein دریم بګی دی مونږه tertiary structure of protein څلورم دی بګی مونږه سا quaternary structure of protein دا چې کوم نه مونږه دا څلور لیول دي دا پروتین چې کوم نه مونږه پر څلورو لیول کې چې کوم نه ارینج کړی دی مطلب ارګنایز کړی مونږ صحیح ده ها نو دا پروتین چې مونږه کوم پر څلورو لیول کې چې کوم نه ارګنایز کړی دی نو راځي چې دا یو لیول وایو چې دا مونږه چې کوم نه د پروتین څنګه لیول دی صحیح ده قانون باندې لیول دی پکې مونږه سا پرایمری سټرکچر اف پروتین نو راځي چې په دې باندې ځان پوه کړو چې دا مونږه د پروتین چې کوم نه څنګه باندې لیول دی مطلب څنګه دا چې کوم نه مونږه سا پرایمری سټرکچر اف پروتین دی نو دغه دا څه چل لګنا چې ډونیټس د سټریټ چین ارینجمنٹ اف امینو اسید ډینوټس مطلب دی کنه دا چې کوم نه مونږه ظاهري څه ظاهري د سټریټ چین ارینجمنٹ اف امینو اسید دا امینو اسید چې کوم مونږه کم چین دی کم یو چین دی مونږه سټریټ چین دی ان ا پولی پیپټاید چین په پولی پیپټاید چین کې چې مونږه کم یو دی مطلب دا چې دا همغه د امینو اسید چین دی حکم یو چین دی مونږه دا چې کوم نه مونږه سټریټ چین دی او تاسو ته ما وی چې دا مونږه د پولی پیپټاید چین هم دی سټریټ چین مطلب دا رګنا چې دا مونږه سره نیغ دی دا چې کوم نه مونږه سره کوګ نه لته او د پولی پیپټاید چین مطلب دا رګنا چې بده کې مونږه د لاسونه سیوا امینو اسید چې کوم نه یو ځای شوی دی مونږه یو چین جوړ کړی دی چې کله لاسونه سیوا امینو اسید خپل کې را یو ځای شي یو چین جوړ کې نغې د مونږه بیا کم یو چین وایو هغه ته کوم نه مونږه بیا پولی پیپټاید چین وایو لکه مثلا څنګه ګوره دا به مونږه واخلو دا چې کوم نه مونږه امینو اسید ډیساید لوټ شپږ اوه اته نهه لس یولس دولس دا شان د لسونه چې کله سیوا امینو اسید خپل کې کمباین شي یو چین مونږه جوړ کې نغې ته مونږه کم یو چین وایو هغه ته کوم نه مونږه پولی پیپټاید چین وایو دا داسې چې کوم نه یو بل سره کمباین شي صحیح ده دا 0 0 چې کوم نه مونږه څه زونه دي دا مونږه څه ظاهري فرض کاسه دا چې کوم نه دا مونږه امینو اسید چې کوم نه ظاهري دا چې کوم نه دا مونږه امینو اسید دي صحیح ده نو دا پکې چې کوم نه مونږه امینو اسید دي څومره امینو اسید چې کوم نه خپل کې یو ځای شوی دي د لاسونه سیوا امینو اسید چې کوم نه خپل کې یو ځای شوی دي دا باندونه جوړ کړی دي دا شان باند هم تاسو ته ما ویلو چې کله مونږه د لاسونه سیوا باند شي په امینو اسید کې کنه هغه ته به مونږه پولی پیپټاید باند وایو صحیح ده دا چې کوم نه ته دې په میس کې هغه پولی پیپټاید باندونه دي صحیح ده نو څومره امینو اسید دي د لاسونه سیوا امینو اسید دي او یو چین جوړ کړی دی نو په دې وجه باندې ته مونږه پولی پیپټاید چین وایو صحیح ده او دا چین چې کوم نه دا مونږه څنګه چین دی دا چې کوم نه مونږه سټریټ ته وګوره دا چې کوم نه مونږه نیغ تللی دا مونږه څه کوګ نه دی تللی نو چې کله مونږه څه په پروټینو کې دا امینو اسید چې کوم چین دی هغه مونږه څه پولی پیپټاید چین او هغه چې کوم نه مونږه څه سټریټ چین هغې ته بیا مونږه د پروټینو کم یو لیول وایو هغې ته مونږه بیا د پروټینو چې کوم نه منې لیول وایو مطلب دا له پرایمری سټرکچر اف پروتین اوس به تاسو وایي چې دلته خبره د پروتینو شروع ده او ته چې کوم نه الله کې امینو اسید یاد نه ګوره تاسو ما پرونه میلو او اوس تر بیا هم دا پروتین چې کوم نه دا مونږه د سنه جوړ دا چې کوم نه مونږه د امینو اسید نه جوړ دي امینو اسید چې کوم نه خپل کې یو ځای شوی دی او مونږه چې کوم نه پروتین جوړ کړی دی او تاسو ما ویلو چې مونږه څومره امینو اسید چې کوم نه ډیسکور شوی دی نه د 300 نه چې کوم نه زیات امینو اسید چې کوم نه ډیسکور شوی دی خو پای کې چې کوم نه شل امینو اسید داسې لري چې هغه مونږه پروتین جوړای نو چې د امینو اسید نه چې کوم نه مونږه پروتین جوړیږي د امینو اسید خپل کې کمباین کې مونږه پروتین جوړای نو په دې وجه باندې مونږه چې کوم نه لومبنه لیول د پروتین وایو او پکې خبره چې کوم نه امینو اسید کو ځکه دا پروتین چې کوم نه مونږه د سنه جوړه د مونږه د امینو اسید نه جوړه نو ساده مطلب دا دی چې مونږه چې په لیول اف ارګنایزیشن پروتین په پروتین کې چې مونږه کوم لومبنه لیول راځي چې هغه د مونږه پرایمری سټرکچر اف پروتین وایو دا ورته اونلی وایو ځکه په دې کې چې مونږ د امینو اسید کوم چین ملاويږي هغه مونږه سټریټ چین هغه چې کوم نه مونږه سنيږي او به چې کوم نه مونږه پولی پیپټاید چین مطلب دا چې لاسونه سیوا امینو اسید چې کوم نه خپل کې راوځي شوی کمباین شوی او مونږه چې کوم نه یو چین جوړ کړی ښه نو دا خو د شو مونږه سره باندې لیول چې څه چې کوم نه مونږه پرایمری سټرکچر اف پروتین وي اوس دویم نمبر چې کوم نه مونږه څنګه د سیکنډری سټرکچر اف پروتین مطلب دویم نمبر چې مونږه کوم لیول د پروتینو نو دا چې کوم نه مونږه څنګه ده په دې کې دا څه چلی شي کنه چې د پولی پیپټاید چین په دې کې چې کوم نه مونږه چې کوم پولی پیپټاید چین صحیح ده
فارم هایدروجن بانډ نو پاره کې چې کوم ده نو مونږه سره هایدروجن بانډ جوړ شي صحیح ده ان اټ مونږه چې کوم پولی پیپټایډ چین تاسو ته ما وی مطلب دا لري لاسونه سیوا امینو اسید را یو ځای شوی دی یو چین جوړ کړی دی نو په دې وجه باندې د مونږه پولی پیپټایډ چین وایو نو په دا کوم پولی پیپټایډ چین چې کوم دی مونږه سره په دې کې چې کوم دی څه چلو شي په دې کې چې کوم دی مونږه سره هایدروجن بانډ جوړ شي چې کله هایدروجن بانډ جوړ شي دغه په وجه باندې څه چلو شي دغه په وجه باندې چې کوم دی امینو اسید دا کوم چین چې کوم دی دا مونږه چې کوم دی نو فولډ شي نو د دې په وجه چې دا مونږه فولډ شي ډیو ټو ویچ اټ فارم ټو ټایپس اف سټرکچر نو په دې وجه باندې چې هایدروجن بانډ پکې جوړ شي د دې په وجه باندې څه چلو شي مونږه چې کوم دی نو دوه سټرکچر جوړ شي دوه قسمه سټرکچر جوړ شي چې یو سټرکچر ته چې کوم دی نو مونږه الفا هیلکس وایو او بل ته چې کوم دی نو مونږه بیټا پلیټډ شیټ وایو صحیح ده دا الفا هیلکس او دا بیټا پلیټډ شیټ دا چې کوم دی مونږ سره اولې جوړ شو په دې پولی پیپټایډ چین مطلب د امینو اسید په چین کې دا چې کوم دی نو مونږه د هایدروجن بانډ په وجه باندې جوړ شو او ګوره هایدروجن بانډ چې کوم دی دا مونږ د چپټر په سٹارټ کې ویلو و په څه کې مو ویلو په واټر مالیکول کې مو ویلو چې کله مونږ د واټر مالیکول چې کوم پراپرټیز د کوم خصوصیات هغه مونږ وینو باقي کې چې کوم دی نو مونږه اډهیسیو اینڈ کوهیسیو فورسز راتل صحیح ده تاسو ته ما ویلو دا واټر مالیکول چې یو بل سره یو ځای کېږي دا د څه په وجه دي دا چې کوم دی نو مونږه د اډهیسیو فورسز د وجه دي ځکه چې په اډهیسیو فورسز کې چې کوم دی نو مونږه سره یو شان مالیکول چې کوم دی نو یو ځای کېږي تاسو ته ما مثال درکړو د واټر مالیکول مونږه چې کوم دی نو یو شان واټر مالیکول راغستو او هغه چې کوم دی خپل کې کمباین کول نو هغه په میس کې چې کوم فورس هغه کوم فورس هغه چې کوم دی مونږه سره اډهیسیو فورس دی او ته دې درمیان چې کمباین نه باندې مونږه څه وایو دې ته چې کوم دی مونږه هایدروجن باند وایو نو مطلب دا دی چې د هایدروجن باند په وجه باندې کوم دی مونږه د واټر مالیکول چې کوم دی خپل کې ودا شي هغه باندې کوم دی مونږه الته بحث کړو صحیح نو مطلب دا دی کنه چې مونږه دا کوم دویم نمبر لیول چې دی دا چې مونږه سیکنډ سټرکچر اف پروتین وایو دا پروتین چې مونږه د کوم دویم نمبر لیول د نو پدې کې څه چلو شي پدې کې چې کوم دی مونږه چې کوم پولی پیپټایډ چین مطلب دا لسونه سیوا امینو اسید په خپل کې چې کوم دی نو کمباین شوی نو هغه کې څه چلو شي هغه کې چې کوم دی نو هایدروجن بانډینګ جوړ شي چې کله دا هایدروجن بانډینګ جوړ شي د دې په وجه باندې څه چلو شي پای کې چې کوم دی نو مونږه دوه سټرکچر جوړ شي یو د مونږه الفا هیلکس وایو او بل ته چې کوم دی نو مونږه بیټا پلیټډ شیټ وایو صحیح ده او په الفا هیلکس او بیټا پلیټډ شیټ باندې کوم دی هم تاسو ما پرون پوه کړی وای دا چې کوم دی نو مونږه په هیموګلوبین کې چې کوم دی نو ویلو صحیح ده دا الفا هیلکس او دا بیټا پلیټډ شیټ څه شی دی دا چې کوم دی نو مونږه امینو اسید دی اصل کې په الفا هیلکس کې چې کوم دی نو مونږه څومره امینو اسید دی 141 امینو اسید چې کوم دی دا مونږ د بس کې ملاويږي دا چې کوم دی نو مونږ د په الفا هیلکس کې ملاويږي او په بیټا پلیټډ شیټ کې چې کوم دی نو مونږ د څومره امینو اسید ملاويږي 146 امینو اسید چې کوم دی نو مونږ سره ملاويږي خو په هیموګلوبین کې چې کوم دی نو مونږ سره سلور پولی پیپټایډ چین چې پولی پیپټایډ چین نو پای کې مونږ چې کوم دی نو دوه الفا هیلکس چې دوه الفا هیلکس نو په یو الفا هیلکس کې چې کوم دی نو مونږ سره 141 امینو اسید دی نو چې کله دوه شي نو بیا به 141 له په دوه کې سره ورکې دا شان دوه پکې مونږ سره بیټا پلیټډ شیټ نو چې یو بیټا پلیټډ شیټ کې چې کوم دی مونږ سره 146 امینو اسید نو بیا به ته په دوه کې سره ورکې د دې نه څومره امینو اسید راشي هغه چې کوم دی مونږ سره په هیموګلوبین کو خیر هغه طرف ته نو دا تاسو ما صرف په دې باندې پوهیل چې د الفا هیلکس او بیټا پلیټډ شیټ چې کوم دی دا مونږ څه سيزونه دي دا اصل کې مونږ سره امینو اسید دي په الفا هیلکس کې چې کوم دی مونږ څومره امینو اسید دي 141 او په بیټا پلیټډ شیټ کې چې کوم دی مونږ څومره امینو اسید دي هغه دی مونږ سره 146 صحیح ده ها نو ساده مطلب دا دی چې په دویم نمبر لیول کې د پروتین چې کومه کم دویم نمبر لیول د سیکنډ سټرکچر اف پروتین نو په دې کې چې موږ د کوم پولی پیپټایډ چین په هغه کې چې کوم نو موږ سره هایدروجن بانډینګ جوړ شي چې هایدروجن باند جوړ شي په پولی پیپټایډ چین کې دا غي په وجه باندې موږ چې کوم نو دوه سټرکچر پیدا کیږي چې یو د موږ الفا هیلکس وایو بل د موږ بیټا پلیټډ شیټ وایو دی خو تاسو ګورئ اوس پتا سو چې څنګه سټرکچر د دې سټرکچر داسې غون کې د الفا هیلکس نه دا چونکی فولډ شي ګلن دا موږ داسې غون کې شي سپرینګ څنګه ني ته دې بچان شي دا غوا دا چې کوم موږ د الفا هیلکس چې کوم سټرکچر دی اوس په دې کې چې کوم د هایدروجن بانډینګ کم ځای نه دا پکې موږ چې کوم دی ځای کی صحیح دا پکې موږ چې کوم هایدروجن بانډینګ دی دا پکې چې کوم موږ دا هایدروجن بانډینګ دی صحیح دا موږ د سټرکچر دی دا موږ چې کوم الفا هیلکس سټرکچر دی صحیح دا چې کوم دی موږ د سټرکچر دی دا چې کوم دی موږ د الفا هیلکس سټرکچر دی وګوره دا پکې چې کوم دی موږ د هایدروجن باند دی صحیح او د بیټا پلیټډ شیټ چې کوم دی سټرکچر موږ څنګه نه دا سټرکچر چې کوم دی موږ داسې دا څنګه کپړې نه دا یو بل د پاس چې پرتی قانون چې کوم د کپړو نه هغه په شان داسې
داسې دا چې کوم دی دا موږ د څه سټرکچر دی دا چې کوم دی موږ د بیټا پلیټډ شیټ دی او موږ ووی چې په دې دواړو کې موږ څه چلی په دې کې چې کوم دی موږ د هایدروجن بانډ جوړیږي داسې په دې کې چې کوم دی موږ داسې هایدروجن بانډ دی دا پکې چې کوم دی موږ د هایدروجن بانډ دی تاسو ما پوه کړئ چې هایدروجن بانډ چې کوم دی موږ څه ته وایو صحیح ده دا شان دا پکې چې کوم دی موږ څه هایدروجن بانډ دی هایدروجن بانډ دا پسې کې دی موږ څه دا چې کوم دی موږ څه بیټا پلیټډ شیټ کې دی بیټا پلیټډ شیټ کې صحیح ده دا چې کوم دی موږ د بیټا پلیټډ شیټ چې کوم دی سټرکچر دی او دا چې کوم دی موږ د الفا هیلیکس سټرکچر دی او دا په دې کې چې کوم دی دا هایدروجن بانډ دی هایدروجن بانډ دا چې کوم دی موږ په دې کې هایدروجن بانډ دی نو دا وګوره موږ چې کوم دی دا موږ د پولی پیپټاید چین دی مطلب دا چې دا موږ د امانو اسید چې کوم دی نو چین دی کم یو چین دی په دې کې چې کوم دی موږ د لاسونه سیوا امانو اسید چې کوم دی ملاویږي خو چونګې دا چې کوم دی موږ په سټیټ چین کې نه دی ولې په سټیټ چین کې نه دی ځکه چې په دې کې چې کوم دی نو هایدروجن بانډ موږ جوړ شوی دی چې هغه په وجه باندې چې کوم دی د دې سټرکچر چې کوم دی نو موږ سات داسې راځي او هغه چې کوم دی موږ په دې درو سټرکچرو کې چې کوم دی نو ډیوایډ شوی دی یو ته موږ الفا هیلیکس وایو او بل ته چې کوم دی موږ بیټا پلیټډ شیټ وایو صحیح ده نو دا خو موږ دویم نمبر لیول او دریم نمبر چې موږ چې کوم لیول د پروتین او هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ وایو ټرشري سټرکچر اف پروتین او دا دریم نمبر لیول مطلب دا ټرشري سټرکچر اف پروتین د دې چې کوم دی نو څه مطلب دی نو په دې کې چې کوم دی نو موږ څه پولی پیپټاید چین تاسو ما وایو چې پولی پیپټاید چین څه ته وایي صحیح ده نو په دې کې چې موږ څه کوم پولی پیپټاید چین ایکسپلوډډ اینڈ ریفولډ نو په دې کې چې موږ څه کوم دا پولی پیپټاید چین دې څه چلو شي دا چې کوم دی نو موږ څه یا فولډ شي یا چې کوم دی نو ریفولډ شي مطلب تاو شي to form a 3-dimensional structure چې کله تاو شي دا چې کوم دی موږ 3-dimensional structure جوړ کې وګوره دین را بره چې کوم دوله ولې دي نو په دې کې موږ چې کوم دی څه خبره وکړه په دې رومبانه کې موږ وایو چې دا چې کوم دی موږ سټریټ چین دی په دویم نمبر کې موږ سټریټ چین خبره ونه کړه ځکه چې په دې کې موږ چې کوم دی سټریټ چین نه راځي ځکه چې په دې کې موږ د هایدروجن بانډ جوړ شي هغه چې کوم دی موږ ته به دا سټرکچر چې کوم دی داسې راځي او دا دریم نمبر چې کوم دی موږ ټرشري سټرکچر اف پروتین نو ګوره په دې کې چې کوم دی نو موږ سټریټ چین نه دی دا چې کوم دی نو موږ نیخ چین نه دی دا چې کوم دی موږ تاو شوی دی دې کې دا څه چلو چې دا کوم امانو اسید دی کنه وګوره دلته کې چې کوم دی دا موږ فولډ دی او دلته کې چې کوم دی دا موږ څه به اخر داسې تاو شوی اوري داسې جاخي جوړ کړي صحیح ده دا خو مې اسید تاسو مثال درکړم مطلب دا کوم امانو اسید چې دی وګوره دلته کې موږ سټریټ چین جوړ کو خو په دریم نمبر لیول کې په ټرشري سټرکچر اف پروتین کې څه چلو شي دا چې کوم دی نو موږ سټریټ چین نه بلکې دا چې کوم دی نو موږ تاو شوی نو چې تاو شوی نه دا چې کوم دی نو موږ د 3-dimensional سټرکچر راغی مطلب دا چې دا چې کوم دی نو موږ دا واي ایکسس چې کوم دی هم راکای ایکس ایکسس چې کوم دی نو هم راکای او دا شان چې کوم دی نو زد ایکسس چې کوم دی نو هم راکای 3-dimensional والا سټرکچر راکای دا چې کوم دی دا موږ د سره وجه نه راکای بیکاز اف هایدروجن بانډ د هایدروجن بانډ د وجه نه چې کوم دی راکای مطلب دا چې په دې کې چې کوم دی نو موږ سره هایدروجن بانډ دا شان چې کوم دی په دې کې موږ سره ډای سلفاید لینکیج په جمعنه ځکه موږ چې کوم دی نو 2 سلفر چې کوم دی خپل یو ځای شي هغه چې کوم دی موږ سره کم بانډ جوړه موږ چې کوم دی ډای سلفاید لینکیج هغه ته موږ ډای سلفاید لینکیج وایو دا شان چې کوم دی نو وینټروال فورس شو موږ سره آیانک بانډ شو مطلب دا چې په دې کې چې کوم دی موږ سره یا پلس چارج برازي یا چې کوم دی نو ماینس چارج برازي څه چې موږ بیا کېټاین او اناین صحیح دا وایو الکترون شیرینګ پکې کېږي الکترون پکې چې کوم دی یا گین کېږي یا پکې چې کوم دی نو لاس کېږي دا شان چې کوم دی د هایدروفوبیک انټریکشن په جمعنه اوس هایدروفوبیک انټریکشن څه مطلب دی نو ګوره د هایدروفوبیک چې کوم دی دا موږ په سیل میمبرین کې وایو او ګوره سیل میمبرین چې کوم دی دا موږ د مخکې چې کوم دی ډیټیل سره ډیسکس کړو چې کله موږ باندې چپټر چې کوم دی نو شروع کو سیل میمبرین چې کوم دی موږ پلازما میمبرین او پلازما لیما ورته چې کوم دی نو هم وایو نو په سیل میمبرین کې چې کوم دی نو څه چلی په سیل میمبرین کې چې کوم دی نو موږ دا لیپټ ملاوي کم لیپټ ملاوي فاسفولیپټ ملاوي هغه فاسفولیپټ څنګه ای تاسو خیال کړئ کنه هغه داسي دا موږ چې کوم دی نو فاسفولیپټ دی صحیح دا موږ په کوم ځای کې ملاويږي دا موږ په سیل میمبرین کې ملاويږي نو اوس که تاسو خیال کړئ کنه نو کدی نه موږ دا یو فاسفولیپټ راوالو نو په یو فاسفولیپټ کې چې کوم دی نو موږ د هډ ملاويږي سر ملاويږي او دوه پکې چې کوم دی نو موږ د لکای ملاويږي څه ته چې موږ ټیلز وایو
نو دې کې چې دا کم سر دی دا سر مونږه څه شی دی دا چې کوم دی نو مونږه څه هایدروفیلیک دی مطلب دا دا مونږه څه واټر لوینګ دی د دې چې کوم دی اوبو سره محبت دی د دې سرونه چې د دې اوبو سره محبت دی نو دا سرونه چې کوم دی نو یو طرف ته او بل طرف ته اوتی دي اوبو طرف ته چې کوم دی زور کوي بهر طرف ته او دا ټیل چې کوم دی دا دننه طرف ته راغلی د دې چې کوم دی اوبو سره دښمني نه د دې چې کوم دی نو اوبو سره نه لګي چې اوبو سره نه لګي نو په دې وجه باندې کوم دی د دننه طرف ته زور کوي د ټیل او دا هډ چې کوم دی د بار طرف ته زور کوي ځکه چې دا هډ چې کوم دی دا موږ سره هایدروفیلیک دی او دا کم ټیل چې موږ هدین دا چې کوم دی موږ سره هایدروفوبیک دی صحیح ده د هایدروفوبیک انټریکشن په وجه باندې چې کوم دی نو موږ څه چل کیږي موږ چې کوم پولی پیپټایډ چین نه هغه چې کوم دی موږ فلوډډ یا چې کوم دی ریفولډ کیږي مطلب تاویږي را تاویږي دا شان چې کوم دی نو مایوګلوبین شو مایوګلوبین څه شی دی ګوره مایو مطلب دی کنه مسل د مایو مطلب سره مایو مطلب دی مسل د دې کار سره دا چې کوم نو مونږه اکسیجن وړي ګوره یو چې کوم نو هیموګلوبین او بل چې کوم نو مایوګلوبین نو هیموګلوبین مونږه اکسیجن وړي او مایوګلوبین چې کوم نو مونږه اکسیجن وړي ادا دواړه چې کوم نو پروتین نه جوړ دي او هیموګلوبین چې مونږه اکسیجن وړي هغه مونږه بس کې وړي هغه مونږه بریډ بلډ سیل کې وړي پار بي سي کې وړي او مایوګلوبین چې مونږه اکسیجن وړي دا پس کې وړي دا چې کوم نو مسل تر سره ګوره دا ته ماوي چې مایو مطلب سره مسل نو دا مونږه اکسیجن رسای اکسیجن چې کوم نو وړي خو چاته وړي چاته راځي مسل تر رسای صحیح ده نو وګوره دا مونږه چې کوم دریم نمبر لیول دی ترسي سټرکچر اف پروتین د پروتین نو په دې کې څه چل شي په دې کې ګوره مونږه څه پولی پیپټایډ چین چې کوم نه هغه مونږه تاو راتاو شي چې تاو راتاو شي نه هغه چې کوم نه مونږه 3 ډایمنشن سټرکچر راکای او د سره وجه نه تاو راتاو شي نو تاسو ته ما وایي چې د هایدروجن بانډینګ د وجه نه په غي باندې ما تاسو پوه کړئ دا چې کوم نه مونږه د مخې چې کوم نه ډیټیل سره ویلو دا شان ډای سلفاید لینکیج د وجه نه چې کله سلفر چې کوم نه خپل کې باند جوړای دا شان چې کوم نه وینډروال فورسز د وجه نه دا وینډروال چې کوم نه راځي بیل بیل دی صحیح ده Vanderwaals ترې راټه کې لیک داسې بیل بیل دي صحیح وینډروال فورسز مونږه داسې فورسز چې دا مونږه د دوه اټومونو ترمنځ دی خو دا مونږه چې کوم نه ویک فورس دا چې کوم نه مونږه سره کمزور فورس دی د وجه نه دا شان د ایانک باند د وجه نه هغه باندې ما تاسو پوه کړی دا شان د هایدروفوبیک انټریکشن د وجه نه دا غي مثال تاسو له ما درک دا فاسفولیپیډ په دې کې چې مونږه کوم دا هډ دی ګران دا مونږه سره هایدروفیلیک دی دا کم ټیل دی دا مونږه سره هایدروفوبیک دی مطلب دا چې دا وبو سره نه لګي دا چې کوم نه وبو سره دښمنی ده د دې د وجه نه او د مایوګلوبین وغیرہ ته دی واجب نه چې کوم نه څه چلو شي مونږ خراب د پولی پیپټایډ چین چې کوم نه د مونږ تاو راتاو شي دا چې کوم نه مونږ 3 ډایمنشن سټرکچر راکای نو دې چین ته به مونږ سوایو دا مونږ څه به کم لیول کې راځي دا مونږ په دریم نمبر لیول کې راځي د پروتین او چې غیر چې کوم نه مونږ ټرشي سټرکچر اف پروتین وایو صحیح دا خو دریم نمبر لیول مونږ د پروتین سلورم نمبر لیول چې کوم نه مونږ د پروتین غواړو هغه د مونږ سوایو هغه د مونږ وایو کوارټرن سټرکچر اف پروتین اوس کوارټرن سټرکچر اف پروتین چې کوم نه مونږ رسنګ لیول د پروتین کې نو په دې کې دا څه چلو شي کنه چې in this more than one polypeptide chains وګوره دا دین هم مخکې چې مونږ کم دغه وی کنه کم لیول وی دا درې دا پرایمری سټرکچر اف پروتین سیکنډری سټرکچر اف پروتین او ټرشي سټرکچر اف پروتین نو په دې کې مونږ چې کوم نه صرف د یو پولیپپټایډ خبره کړې ده مونږ وی چې یو پولیپپټایډ چې کوم نه چې کله په سټریټ چین کې هغه څه چلی اې دا به مونږ کم یو لیول وایو هغه د مونږ پرایمری سټرکچر اف پروتین وایو او په سیکنډری سټرکچر اف پروتین کې څه چل شوی په دې کې دا پولیپپټایډ چې کوم نه هایدروجن باند دی دغه هایدروجن باند جوړ شوی دغه په وجه باندې کوم نه مونږ سره بیا سټرکچر راځي یو چې کوم نه الفا هیلکس او بل چې کوم نه بیٹا پلیټډ شیټ او په دریم نمبر کې څه چلو شي په دریم نمبر کې چې کوم نه یو پولیپپټایډ چین هغه څه چلو شي هغه چې کوم نه تاو راتاو شي هغه مونږ بیا 3 ډایمنشن سټرکچر راکایو تاسو ته ما وایي چې هغه څه د وجه نه چې کوم نه مونږ سره فولډډ اینڈ ریفولډ شي صحیح ده نو وګوره پای کې چې کوم نه یو پولیپپټایډ خبره شوې ده او دا څلورم نمبر چې کوم نه په دې کې څه وایي د یو نه سیوا پولیپپټایډ چین بیا درته پولیپپټایډ تاسو ما وخت مو چې لاسونه سیوا مانو اسید خپل کې رايوځای کیږي د لاسونه سیوا نه غیته بیا مونږ څه وایو هغه ته مونږ بیا پولیپپټایډ چین وایو مطلب دا چې دا مونږ داسې چین دی چې په دې کې مونږ د لاسونه سیوا مانو اسید چې کوم نه رايوځای شوی دي نو ګوره د څلورم نمبر کې مونږ چې کوم نه یو نه سیوا پولیپپټایډ چین صحیح ده هغه چې کوم نه خپل کې کمباین وذ ادر هغه چې کوم نه کمباین شوی صحیح ده هانو بیا فارم ا فنکشنل پروتین هغه به موږ څه جوړ کې هغه چې کوم نه موږ څه فنکشنل پروتین جوړ کې مطلب دا دی چې موږ څه داسې پروتین جوړ کې چې هغه چې کوم نه بیا کار کوي هغه ته به موږ څه وایو هغه ته چې کوم نه موږ کوارټرن سټرکچر اف پروتین وایو ګوره بس ساده مطلب دا دی چې بده کې موږ څه پولیپپټایډ چین بده کې چې کوم نه موږ څه یو نه سیوا چې کوم نه پولیپپټایډ چین هغه نه چې کوم نه موږ څه یو فنکشنل پروتین جوړيږي لکه مثلا تاسو به مثال درکم هیموګلوبین ګوره دا موږ چې کوم نه پرون ډیټیل سره ویلو چې هیموګلوبین څه شی دی دا موږ چې کوم نه یو پروتین او بیا موږ ویل چې په دې کې موږ څومره
پولیپپټایډ چین دی په دې کې چې کوم دنو موږ سره سلور پولیپپټایډ چین دی 4 پولیپپټایډ چینز نو تاسو ته ما وی چې په څلورم نمبر لیول کې د پروتین مطلب کوارټرن سټرکچر اف پروتین کې څه چلی یو نه سیوا چې کوم دنو پولیپپټایډ چین نو په هیموګلوبین کې چې کوم دنو موږ څه د یو نه سیوا پولیپپټایډ چین دی کنه سلور پولیپپټایډ چین دی کنه دا هیموګلوبین تاسو ته ما وی پرون چې کوم دنو موږ ډیټیل سره ویلو نو دا په هیموګلوبین کې چې کوم سلور پولیپپټایډ چین دا به موږ ویلو چې په دې کې موږ دوه چین داسې چې هغه موږ الفا هیلیکس دي او دوه په کې موږ داسې چې هغه موږ بیٹا پلیټډ شیټ دي او تاسو ما ویل چې په دې کې موږ امینو اسید دي څومره امینو اسید دي هغه چې کوم دنو موږ پرون ویلو صحیح ده ها نو دا د شو موږ سره هیموګلوبین دا څه مثال شو دا چې کوم دنو موږ سره د پروتین کې سلورم نمبر چې کوم لیول لازم کم یو د موږ سره کوارټرن سټرکچر اف پروتین دا موږ ته دی مثال شو نو ګورا اونې ته دی مثال شو ځکه موږ وی چې په کوارټرن سټرکچر اف پروتین کې به موږ چې کوم دنو یو نه سیوا پولیپپټایډ چین نو تاسو ته ما وی چې هیموګلوبین کې چې کوم دنو موږ څومره پولیپپټایډ چین دي سلور پولیپپټایډ چین دي یو نه چې کوم دنو سیوا دي نو په دې وجه باندې موږ وی چې دا هیموګلوبین موږ په کم مثال کې راځي دا موږ په کم پروتین لیول کې راځي دا موږ پروتین په سلورم نمبر لیول کې راځي څه چې موږ کوارټرن سټرکچر اف پروتین وایو صحیح ده نو دا خو د شو دا سلور لیول د پروتین اوس چې کوم نه د پروتین کار سره د فنکشن سره د پروتین کار چې کوم نه هغه ډیر شي کارونه چې کوم نه پروتین کوي خدای اوسو بګه ما تاسو ته دلته لیکلي دي تاسو د پوهه لپاره نو منه کار دا نه کنه موږ حساب چې پلازما میمبرین کې چې موږ څه کوم پروتین نه هغه څه چل کوي هغه ترانسپورټیشن کوي اوس پلازما میمبرین نو دا چې کوم نه موږ نو منه چپټر چې کله شروع کوو دا موږ کې ډیټیل سره ویلو چې پلازما میمبرین د موږ سیل میمبرین هم وایو او پلازما لیما ورته هم وایو نو په سیل میمبرین کې یا مطلب په پلازما میمبرین کې چې موږ کوم پروتین ملاوي کې په پلازما میمبرین کې موږ پروتین ملاوي کنه نو پروتین جو کار سره په پلازما میمبرین کې دا چې کوم نه موږ ترانسپورټیشن کوي دا چې کوم نه موږ سيزونه وړي راړي صحیح ده نو ګورانو منه کار خو موږ څه دا شو چې موږ څه په پلازما میمبرین کې کوم پروتین نه راغی څه کار نه هغه چې کوم نه موږ دا ترانسپورټیشن کوي دا شان چې کوم نه موږ سټرکچرل پروتین شو لکه مثلا سایټوسکeleton اوس ته دې څه مطلب دی مطلب دا چې دا پروتین چې کوم نه دا څه کوي دا چې کوم نه سټرکچر ور کوي لکه تاسو ته ما مثال کې وې سایټوسکeleton څه ته وایي نو دا چې کوم نه موږ سیل ارګانیل دی او دا چې کوم نه موږ نو باندې چپټر کې چې کوم نه ډیټیل سره ویلو خو نه دا شان ساده غون کوم سایټوسکeleton ساده مطلب دا د سیل ډانچا سکeleton څه ته وایي ډانچې ته وایي نو سایټوسکeleton مطلب دا چې دا موږ د سیل ډانچا نو د سیل ډانچا دا سایټوسکeleton دا موږ د سنه جوړ دی په دې کې چې کوم نه موږ د سم ملاويږي زیاتره نو په دې کې موږ د چې کوم نه پروتین ملاويږي نو پروتین او چې کوم نه بل کار دی دا سوچ دا چې کوم نه سيزونه دا چې کوم نه څور کې سټرکچر ولا ورګي دا شان موږ چې کوم انزایم دی دا انزایم موږ د سنه جوړ دی دا انزایم چې کوم نه دا موږ ځا پروتین نه جوړ نو د بایولوژیکل کیټالیز مطلب څه د بایولوژیکل کیټالیز مطلب دا نه کنه چې زمونږ په جسم کې دانه چې کوم ریاکشن کېږي نه هغه چې کوم نه څه چل کېږي هغه چې کوم نه تیزی کې د چا د وجنه د انزایم د وجنه دا چې کوم نه موږ د انزایم کار دی دا انزایم موږ څه شه دی انزایم چې کوم نه د موږ څه پروتین نه لګا ګوره که تاسو زمي مثال درکم کنه موږ چې روټي خورو نو تاسو به یو نوم اوریدلې موږ یو قسم د چې کوم نه انزایمي ایمایلیز دا هغه څه چل کوي هغه چې کوم نه موږ د سٹارز نه دا چې کوم نه څه ته واړی دا چې کوم نه موږ شوګر ته واړی نو دا خو چې کوم نه په خپل نه کېږي دا خو چې کوم نه انزایم په موجودګۍ کې کېږي نو مطلب دا چې دا موږ چې کوم نه څه چل کوي دا موږ ریاکشن تیزای سو کې تیزای دا انزایم تیزای دا انزایم موږ څه شه د تاسو ما و چې دا موږ د څه نه جوړ دی دا موږ د پروتین نه جوړ دی نو مطلب دا چې دا کار څوک کوي دا چې کوم نه پروتین کوي نو دا یو بل فنکشن چې کوم نه موږ د پروتین شوخه بل دا شان چې کوم نه پروټونیشیس هارمون مطلب دا رګه چې دا هارموني موږ چې هغه موږ د څه نه جوړ دی هغه چې کوم نه موږ د پروتین نه جوړ دی لکه مثلا ګوره انسولین شو انسولین څه شه د موږ څخه دا چې کوم د موږ څخه هارمون دی دا موږ د څه نه جوړ دی دا چې کوم د موږ د پروتین نه جوړ دی او دا چې کوم د موږ مثال پرون چې کوم د نو ویلو په پروتینو کې صحیح ده یو چې کوم د موږ څخه هیموګلوبین او بل چې کوم د موږ څخه انسولین او تاسو ته ما ویل چې دا انسولین موږ څه شه دی دا چې کوم د موږ پروتین دی دا چې کوم د موږ څخه پروتین نه جوړ دی نو مطلب د خو هارمون خو د څه نه جوړ دی د پروتین نه جوړ دی نو ګور بل کار د پروتین څه شو دا چې کوم د موږ څخه پروټینیشیس هارمون شو مطلب دا د هارمون موږ څخه کار کوي کنه دا هارمون موږ څخه کار کوي دا هارمون موږ د څه نه جوړ دی دا موږ د پروتین نه جوړ دی پروتین د څه نه جوړ دی امینو اسید نه کوم نه جوړ دی هغه ما تاسو دینه مخکې پوښتنه وای دا هارمون چې کوم نه دا موږ د څه نه جوړ دی دا موږ د پروتین نه جوړ دی چې هارمون کم کار کوي کنه نه کار د چاره خو کار د پروتین هم دی کنه صحیح ده نه بل کار موږ دا چې پروټونیشیس هارمون صحیح ده بل بګی چې کوم نه دا شان هیموګلوبین او مایوګلوبین چې تاسو به ما دینه مخکې پوښتای چې هیموګلوبین هم چې کوم نه موږ سره موږ پروتین دی دا شان مایوګلوبین او تاسو ته ما وایي چې پروتین موږ د سره جوړیږي دا چې کوم نه موږ د امینو اسید نه جوړیږي صحیح ده
اوس د هیموګلوبین او مایوګلوبین څه کار نه غو تاسو ما دینه مخکې مو بیان دا د دې دواړو کار دا لګان چې دا مونږه اکسیجن وړي صحیح ده. خدا هیموګلوبین چې مونږه اکسیجن وړي دا مونږه ریډ بلډ سیل کې چې کوم نه اکسیجن وړي مطلب آر بي سي کې صحیح ده. او مایوګلوبین چې کوم نه دا مونږه اکسیجن وړي خدا چې کوم نه څه اکسیجن وړي دا چې کوم نه مسل ته اکسیجن وړي. نو دا د شو مونږه د پروتین فنکشن نور چې کوم نه هم د پروتین ډیر څه فنکشن دي خدا په صرف هغه یو څو دا شان اهم کنه دا ما تاسو ته چې تاسو به پوه شئ. نو می ساتم چې په نننۍ ویډیو باندې به پوه شئ دا نن چې مونږه کوم ټاپک کوی لیول اف ارګنایزیشن ان پروتین مطلب دا چې پروتین چې کوم نه مونږه څومره لیول دي تاسو ته ما وې د پروتین چې کوم نه مونږه سلور لیول دي چې مونږه چې کوم نه پرایمری سټرکچر اف پروتین دی بل مونږه سیکنډری سټرکچر اف پروتین دی دریم نمبر دی ټرشری سټرکچر اف پروتین او څلورم نمبر دی کوارټرنی سټرکچر اف پروتین. او بیا ګوره بس دې کې چې کوم نه دومره فرق نشته. پرایمری سټرکچر اف پروتین کې مونږه پولی پیپټایډ سی پولی پیپټایډ چین بکې د څه چا چین بکې د امینو اسید چین بکې تاسو ته ما وې چې خبر د پروتین روان دا امینو اسید بکول یاد نه ځکه چې د امینو اسید نه مونږه پروتین جوړ ځکه امینو اسید یاد نو ګوره په دې کې چې کوم نه مونږه پولی پیپټایډ چین خو هغه چې کوم نه مونږه سټریټ چین چې سټریټ چین په دې وجه باندې مونږه پرایمری سټرکچر اف پروتین وایو. اوس په سیکنډری سټرکچر اف پروتین کې مونږه څه چلی په دې کې مونږه پولی پیپټایډ چین خو چې هغه کې مونږه چې کوم نه هایدروجن باند جوړي دغه په وجه مونږه چې کوم نه بیا د سټرکچر جوړیږي چې یو دا یو د الفا هیلکس او بل چې کوم نه بیٹا پلیټډ شیټ په دې وجه باندې چې کوم نه د هایدروجن باند پکې جوړ شي مونږه سره هغه په وجه باندې د سټرکچر چې کوم نه داسې شي چې کله داسې مطلب دا چې سټریټ سټرکچر چې کوم نه نو هغه ته به مونږه سوای هغه ته چې کوم نه مونږه بیا سیکنډری سټرکچر اف پروتین وایو صحیح ده. دا شان بل دریم نمبر چې کوم نه ټرشری سټرکچر اف پروتین نو په دې کې مونږه چې کوم نه پولی پیپټایډ چین خو هغه څه چلو شي هغه چې کوم نه مونږه تاو راتاو شي اولي تاو راتاو شي هغه چې کوم نه د دې سيزونو د وجه نه چې کوم نه تاو راتاو شي څه شي هغه پولی پیپټایډ چین څه شي د مونږه د امینو اسید چې کوم نه یو چین دی دغه لسونه سي وا امینو اسید چې کوم نه رايو ځای شي دي صحیح ده. مونږه چې کوم نه پروتین جوړ کړی دی نو چې کله مونږه څه پولی پیپټایډ چین خو هغه چې کوم نه مونږه تاو شوی راتاو شوی او د دې سيزونو د وجه نه چې کوم نه هغه مونږه تاو شوی راتاو شوی نو هغه ته بیا مونږه سوای هغه ته مونږه بیا چې کوم نه ټرشری سټرکچر اف پروتین وایو او کوارټرنی سټرکچر اف پروتین نو په دې کې مونږه چې کوم نه پولی پیپټایډ خو د یو نه سیوا چې کله پولی پیپټایډ چین خپل کې رايو ځای شي خپل کې کمباین شي کنه هغه ته بیا مونږه سوای هغه ته بیا مونږه د پروتین کم یو لیول وایو سلورم نمبر مطلب کوارټرنی سټرکچر اف پروتین. تاسو ته ما ایگزامپل درکړم د هیموګلوبین چې په هیموګلوبین کې چې کوم نه مونږه څومره چې کوم نه پولی پیپټایډ چین دی په هیموګلوبین کې چې کوم نه مونږه سلور پولی پیپټایډ چین دی نو مونږ وایو چې په کوارټرنی سټرکچر اف پروتین کې به مونږه څومره پولی پیپټایډ چین دی یو نه بس وای چې هیموګلوبین کې چې کوم نه د یو نه سیوا دي سلور دی بکې او دا شان بیا مې ته چې کوم نه فنکشن وي یو سو هم د پروتینو چې په پلازما ممبرین کې چې کوم نه دا څه کردار ادا کوي پروتین دا چې کوم نه مونږه ټرانسپورټیشن کوي صحیح ده. دا شان چې کوم نه سټرکچر چې کوم نه سيزون لور کې لکه تاسو ته ما وایي سایټوسکلیټن دا مونږه د څه نه جوړ دی په څه باندې مشتمل دی دا چې کوم نه مونږه په پروتینو باندې مشتمل دی. دا شان انزایم چې کوم نه څه چل کوي دا چې کوم نه مونږه پروسس دی ځای بایولوژیکل کیټالیست مطلب دا لکه نه چې دا مونږه چې کوم بایولوژیکل کوم پروسس زموږ په جسم کې چې کوم پروسس کوم عملونه کیږي هغه چې کوم نه تیزای هغه چې کوم نه څوک کوي دا چې کوم نه انزایم کوي انزایم څه شي دا پروتین دی چې پروتین نه دا کار د چاره دا چې کوم نه مونږه د پروتینو شو دا شان چې کوم نه پروټونیشیس هورمون دی نو دا کوم هورمون دی دا داسې هورمون دی چې مونږه د پروتین نه جوړ دی. بیا تاسو ته ما مثال درکې انسولین مونږه چې کوم نه یو هورمون دی نو انسولین چې بیا څه کار کوي نو هغه مونږه څه وایو دا چې کوم نه مونږه د څه فنکشن دی دا مونږه د پروتینو فنکشن دی ځکه دا انسولین مونږه د څه نه جوړ دی دا مونږه چې کوم نه پروتینو نه یو جوړ شوی هورمون دی صحیح ده. بل پکې دا شاندار استعمال چې کوم نه هیموګلوبین او مایوګلوبین مثال مې درکړ چې هیموګلوبین او مایوګلوبین څه شی دی جوړ دی دا یو چې کوم نه مونږه د ګلوبولر پروتین نه جوړ دی ته د کار سره د هیموګلوبین دی چې کوم نه مونږه اکسیجن وړي خو سره پر ریډ بلډ سیل کې چې کوم نه اکسیجن وړي هیموګلوبین پر ریډ بلډ سیل کې چې کوم نه اکسیجن وړي او مایوګلوبین چې کوم نه د اکسیجن وړي خو د چرته اکسیجن وړي د چې کوم نه مسل درسه تاسو ته ما و چې نو ما یو مطلب سره مسل نه دا مونږه اکسیجن وړي خو دا چې کوم نه اکسیجن چرته راځي دا چې کوم نه مسل درسه نو می ساتم چې د نن ټاپک باندې بچ کوم نه پوي ان شاء الله ورپسې بچ کوم نه لیفټ سٹارټ کو